السلام علیکم ملګرو جنید خان ما سړی له الله پاک په دې دنیا باندې درې ډېر غټ مقامونه ورکړي دي کم مقامونه ورکړي دي ویډیو کې در سره شریک کوم د ښځې ذات د پردې حوالې سره هم څه امپورټنټ خبرې ډېر ضروري خبرې دي در سره شریک کوم ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره شریک کوي ضرور او راځو چې سړی ذات له الله پاک په دې دنیا باندې کم درې مقامونه ورکړي لومړنی مقام خدا دی کله چې الله پاک د دنیا پیدا کړه نو ټول نه پهلې دې دنیا له سړی ذات را لېږلی دی حضرت آدم علیه السلام دې دنیا له الله پاک را لېږلی یو مقام خدا نمبر دویم کله څومره هم چې پیغمبران راغلي دي کم و بیش 1,24,000 تقریبا پیغمبران دی دنیا ته الله پاک را لېږلي دا ټول مرد حضرات دا ټول سړي مطلب ښځه دی کې نه ټول پیغمبران سړي ذات الله پاک را لېږلي دویم مقام د سړي ذات دا دی دریم مقام څه دی الله په خپله فرمایلی دي که چېرې سجده زما نه علاوه بل چاله جایز وه نو ما به ښځې له حکم کولو چې سجده خپل خاوند له وکړه خاوند له مجازي خدای هم ویلی شي لکه دومره غټ مقام الله پاک سړي ذات له په دې دنیا باندې ورکړی دی بل د ښځې د پردې حوالې سره خبره کوو کله چې حضرت آدم علیه السلام دې دنیا له الله پاک راولېږلو نو حضرت آدم علیه السلام ډېر زیات یوازې د حضرت آدم علیه السلام یو ملګري الله پاک پیدا کړه بیبي هوا چې حضرت آدم علیه السلام هم نه ولیدلي حضرت آدم علیه السلام اودو او د ګس سیډ د پسلۍ نه بیبي هوا الله پاک پیدا کړه چې فرشتو هم نه ولیدلي او الله پاک چې بیبي هوا پیدا کړه نو مکمل پرده کې هغه پیدا شوې وه مطلب فل کور وه د هغې ټول جسم چې کوم دی فل پرده کې الله پاک پیدا کړو فرشتو هم نه ولیدلي حضرت آدم علیه السلام هم نه ولیدلي دومره د پردې اهمیت دی بل چې کله د پردې حکم راغو حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم باندې وحی نازله شوه د ښځو د پردې حوالې سره نو د پردې حکم د شپې راغلی نو هغه ټایم کې څه داسې رواج و چې ښځه ذات چې کوم ای به هم جومات لمونځ له تلل سړي به بیا ودرېدل ښځې به بیا ودرېدلې نو څه ښځې داسې وې چې ای له د پردې د حکم پته نه وه چونکې حکم د شپې راغلی نو سهار مونځ له څه ښځې بغیر پرده لاړې چې ویې کتل نو جومات کې څه زنانه داسې وې چې ځان فل کور کړی او پردې کړې وه نو دا چې کومې بې پرده زنانه تللې وې دی حیرانې شوې چې په دی څه چل شوی دی ترې تپوس وکړو نو یې ورله وفرمایل چې ولې تاسو له پته نشته بېګا د پردې حکم راغلی شپه کې حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم باندې وحی نازله شوې ده زنانه ذات په پرده کوي نو کومې بې پرده ښځې چې جومات ته راغلې وې نو ای کور ته واړه ماشومان ولېږل چې لاړ شئ زموږ د کوره څادرونه راوړئ چې موږ جومات نه په پرده کې واپس کور ته لاړ شو نو هغې کې څه داسې زنانه وې چې کور ته لاړې نو خپلو خاوندانو وله وې چې څه چلو شو خیر دی کور ته به راغلي وئ تاسو له خوا هم پته نه وه بیا چې هغې نه پس چې بیا وتی نو خیر دی بیا به مو پرده کوله نو ښځو ورله وفرمیل چې نه مونږ د حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د الله پاک د حکم نافرماني نشو کولی نو د پردې دومره غټ مقام دی او هغه ټایم کې چې کومه مطلب حیادارې ښځې وې نو په هغې باندې ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه الله پاک مسلط کړی نن سبا تاسو وګورئ په دې ټیک ټاک باندې څومره بې شرمي روانه ده بې پردګي روانه ده په دې خپل بازارونو کې تاسو وګورئ پرده خو اړو کوي نه ښځې نو ډېر زیات د افسوس مقام دی بیا موږ ګیله کوو چې په موږ باندې ظالم بادشاه ناست دی په موږ باندې فلانې په موږ ډنګړې لکه الله پاک نه سوالونه کوو نو دا خو ګوره ټول د انسان د اعمال نتیجه ده که نه چې کله د انسان اعمال ټیک شي هغه موږ د حضرت عمر رضی الله عنه غوندې باچا غواړو خو حضرت عمر رضی الله عنه چې په کومو خلکو باچایي کوله صحابه کرامو باندې د هغوی غوندې اعمال ځان کې نه راولو که چېرې په موږ کې د هغوی غوندې اعمال راغلو نو په موږ باندې به د حضرت عمر رضی الله عنه غوندې باچا هم خدای پاک راولي نو دا یو شاړ غوندې ویډیو ما مې تاسو سره هم شریک کړم تاسو هم واورئ نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني چې زما خبرې مو دومره اورېدې ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډېره زیاته مننه والسلام